لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال في كتابه الحكيم والفرقانه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مؤمنین کرام، رمضان المبارک د عظمت او د فضیلت او د خداوند متعال د بندګۍ میاشتې آغاز دی. دې سلسلې کې سموته ته د رمضان د عظیم فرصت اندازه ولګېږي. زه غواړم مختصر غونې پیغام تاسو خدمت کې عرض کړم. هغه دا چې خداوند متعال انسان یو خاص مقصد دپاره خلق کړی دی، څه هغه متعلق رب ذوالجلال قرآن مجید کې چې انی جاعل فی الارض خلیفه، د ځمکې مخ باندې خپل خلیفه، خپل نماینده، مقرره او پیداوار. در حقیقت دا مقام ډېر طولني دی، ډېر لرې دی، خو رب ذوالجلال انسان باندې کرم دا کړی دی چې انسان اگرچې د تا هدف او د تا مقصد ډېر لرې دی. کوم عمر انسان ته خداوند متعال ورکړی دی، دې عمر کې انسان هغه مقام ته نشي رسېدلی، خو رب ذوالجلال انسان ته د عمر دوران کې داسې فرصتونه مهیا کړي که چېرې انسان وغواړي هغو فرصتو نه فایده حاصله کړي نو انسان مقصد خلقت ته رسیدی شي. هغو فرصتونو کې یو فرصت ماه رمضان دی. چې ماه رمضان یوه داسې میاشت دی چې دې میاشتې کې که چېرې انسان وغواړي دې فرصت نه استفاده وکړي نو انسان د هزارو میاشتو سفر د یوې میاشتې کې طی کوی شي. یوه مثال سره وضاحت بیا تاسو زحمت ختم. هغه دا که چېرې انسان یو لرې منزل باندې روان وي، منزل یې ډېر طولني وي، فرض کړئ انسان دې ځای نه روان وي لاهور ته او دې انسان سره صرف 2 غنټې ټایم وي چې دا لاهور ته ورسېږي او دا انسان ډېر سخت پریشان وي، ولې چې ټایم ورسره ډېر کم دی، 2 غنټې ټایم دی ورسره، لاهور ته هغه نشي رسېدی 2 غنټو کې، عام سوالیې کې هغه نشي رسېدی، عام کوم ګاډی دی هغه کې دا نشي رسېدی. اندې دوران کې چوک ورته وي چې تا ته د جهاز ټیکټ وشو او جهاز ورته ودرېږي چې ته جهاز کې لاړ شه، نو دا د انسان د خوشحالي انتها دی. ولې چې د انسان چې کوم دی عمومي کوم سفر او سطن کوم سفر وکې نشه رسېدی، خو کومه سواري اوس ورته مقرره شوله، انسان په کار دی نه فایده اوچته کړي چې دې ټایم دوران کې د لاهور ته د دوره طولني سفر 2 غنټو کې وکړي. اندې شان سره انسان مقصد ډېر لرې دی، ډېر بلند دی، چې هغه ته عمومي کوم ما ته سره کوم عمر خداوند متعال را کړی دی عمر کې نشو رسېدی، خو د عمر دوران کې خداوند متعال ماه رمضان المبارک ونې میاشت ته مقرره کړې چې انسان د تا مقصد ډېر عظیم دی، که وغواړې هغه مقصد ته ورسېږې د یوه میاشت ما له نه درکړه، دې میاشت نه ته استفاده وکړه، د الله بندګي وکړه، دې میاشتې کې د هزارو میاشتو سفر چې کوم دی د طی کې. لہذا د ما گفتگو اور پیغام رمضان حواله سره اندې نقطې باندې ختم شه چې ما ته پکار دی چې د فرصت نه استفاده وکړم چې هغه کوم هزارو میاشتو کوم سفر دی هغه ضایع نشي. د یوې میاشتې کې 1000 میاشتو سفر چې کله رب ذوالجلال موږ باندې دومره کرم وکړ چې موږ د یوې میاشتې کې 1000 میاشتو برابر سفر کوی شو، پکار دی فرصت نه او د سواري نه فایده حاصله کوم او د الله بندگی او د الله اطاعت کې تېره کوم چې خداوند متعال ما ته هغه اجر عظیم عطا کړي. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मोहम्मद नबी हसन चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।